بسم الله الرحمن الرحیم. اول د قاعدې تعریف کو. قاعده چاته ویل کیږي او به ورسره ان شاء الله ضابطه تعریف به کو. ضابطه چاته وي مخکم کړي مو به ضابطه او قاعده کې څه فرق شته کنه هغه مختصر بیان کو. نو وخت شی وته قاعده کې قاف عین دال ماده ده د دې خپل معنی د ثبات او استقرار د قعودم د دې نه د ناس تسړي چې کین نو ثابت شي قرار ونیسي. لغت په کتابونو کې ورله د بنیاد معنی ذکر کړی ده. القواعد جمع قاعده وهي لغه الاساس بنیاد. برحال د دې لغوي معنی بنیاد د قران کې لغوي معنی په معنی استعمال شوی. و اذ يرفع ابراهيم القواعد قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد. دلته د دې کوم لغوي معنی دغه مراد ده. به فقهي اصطلاح کې یعنی اصطلاحي تعریف فقها حکم کړي دي. نه دوه قسمه تعریفونه شوي دي. یو تعریف هغه هي قضيه كليه منطبقه على جميع جزئياتها. دا قضيه ده چې کلیه او په خپل تمام جزئیات باندې صادق راځي. د کلیه د لاندې جزئیات کنه نو لاندې چې څومره جزئیات دي په ټولو صادق راځي. لکه واستنحوي قاعده ده كل فاعل مرفوع. وس کم ځکه چې فاعلی لکه ضرب زیدون کې زید فاعل له جاءني عمرو کې امر فاعل له بس کم ځکه چې بس مرفوع وي. نو د باج علماء رایدا ده چې دا قاعده کلیه ده او په خپل جميع جزئیات باندې صادق راځي. به بدیو اعتراض وشي چې بای کما قاعدم داسې نشته چې دا غینه د مستثنیات نه شي. چې مستثنیات تی وشو نو به خو قاعده کلیه پاتې نه شوله په تمامو جزئیاتو منطبقه شوله نه. نو به ته څنګه قاعده کلیه وي؟ دا غي جواب کوي دا کوم مستثنیات چې تکیږي دا دې ته ضرر نه ورسي. وجدا دا کوم مستثنیات چې ترنه وشي دا غینه پس په مستثنا منه کې کم پاتې شي هغه د لپاره قاعده کلیه ده ونه رسیدي. دویم دا چې دا کوم مستثنیات وي دا کوم مجموعه راغون کو نو دې لپاره څه قاعده نشته چې مستثنیات لپاره هم قاعده شي او مستثنا منه د لپاره هم قاعده او دوړو منځ کې تضادي. نو چې د نشته بس ماغه ته من قاعده کلیه وایو. مستثنیات د خارج دلونه فاستاسو رسیدل دي معنی. لازم اکثر علما او علامه شاطبی رحم الله دغه شان تعریف کړي. دغه شان وهبه الزهيلي هغه او تقیده کلیه وای. دوی مرای د اکثر علما و ده هغه وای چې نه قاعده دا اکثری وی کلی نه وی. ناغو تعریف کوي هم حکم اکثری. دا یو اکثری حکم دی لا کلیون کلی نه دی. ينطبق على اکثر جزئیاته فقولوا اکثر جزئیات صادق راځي على جميع جزئیاته هنا لتعرف احکامها منه. دیر بار چې احکام دغه جزئیاتو د دې حکم د دې قاعده نه معلوم شي. او ما تاسو ته ویل دا تعریف اکثر علما وکړي وجدا ده چې خامخا قاعده کې مستثنیات وي. یا خود جلب مصالح په وجمانی سے استثناءات کیږي یا د درء مفاسد په وجمانی دفع حرج په وجمانی خامخا څنګه مستثنیات ترنه کیږي. دی وجنا قاعده کلی ویلو په ځمانه قاعده اکثریه ویل پکار دي چې هر قاعده اکثریه په دې ورسېدلو. خجی او اکثر علما حکم عبارات دي اغه نم دغه شان معلومیږي چې ومعلوم ان اکثر قواعد الفقه اغلبيه چې اکثر قواعد د فقه چې دي د اغلبيه دي اکثریه دي کلیه نه دي. نو د اکثر رائے دغه شان ده چا به کې تطبیق هم کړی دی. اغه وی چې د نور علوم کم قواعد دی هغه کلیه دي
پاتې شول د فقه قواعد د اکثریه دي نو چا چې قاعده ته کلیه ویلې ده نه فقه والا نه یادي نور علوم والا یادي لکه كل فاعل مرفوع قاعده کلیه ده دغه شان د منطق والا قاعده وي رسي بدی او چا چې اکثریه ویلې نه خالص ته فقه والا یادي نه تطبیق پکې مشوي به د قاعده سره یو مشابه لفظ هغه ضابطه ده ضابطه د ضبط نه ضبط ویل کیږي قوي حافظه ته منګه خبر واید په شرایطو کې وایو کنه چالکم عادل مسلمان به عادل به او ضبط به وي ضبط چاته ویل کیږي ضبط څلور مرحلي دي یو شی واوري سماوي وي او به په هم پشي دماغي کار کوي او به یادم شي حافظه می او به باقی موساتی دغه مونږ چې پرون دعا کوي چې څوک نه پوي هغه ته د پوي دعا چې څوک پوي هغه ته د عمل دعا او چې څوک عمل ولې هغه ته اخلاص څوک چې اخلاص ولې هغه ته د بقای اخلاص برکت تک شاندلتم مرحله دای لغوي معنی ده اصطلاحي تعریف دقه ضابطي علماء کړي حکم کلی ينطبق على جزئيات دا کلی حکم دی او دم صادقیږي منطبقیږي په خپل جزئیات باندې به دي قاعده او ضابطه کې فرق شته کنه مخکې مون قدرت کې کړه او کې ادم بي د علماء دوه رأي دي کې د بعضي علماء رأي دا ده چې هیڅ فرق دواړو کې نشته او دام تور د نحوین رأي ده اذا شان نور علوم والا اغه الفاعل مرفوع كل فاعل مرفوع تضابطا وي قاعده مرته وي تاسو ورسېدلې خو د فقه فقها چې دي هغه ضابطه اصول فقه والا فقه قواعد کم ماهر علما دي هغه په فرق کوي او ضابطه بیل شه دي او قاعده بیل شه دي دوړو کې فرق بیانې باقي کې یو فرق علامه حموی لیکي الضوابط جمع ضابطه ما يجمع فروعا من باب واحد بخلاف القاعده وهي ما يجمعها من ابواب شتى دا من قدرت کې کړو ضابطه چې د یو باب فروع لره جمع کوي د یو باب جزئیات جمع کوي او لکه مثال په تور باندې دا یو ضابطه ده چې خزا نفلی روزه بغیر د اجازه د خاوند نه نشي نیولې دا صرف د صوم سره تعلق ساتي او پاتې شو قاعده دا د مختلفو ابواب او جزئیات جمع کوي لکه الامور بمقاصدها تاسو په شی فرق معنی نو کړي یو باب د جزئیاتو سره تعلق به بضابطه وي او که د مختلفو ابواب او جزئیاتو سره تعلق بس به متقاعده وایو او چا دې کوم تطبیق کړي چا اصل کې د زماني قصه ده بعضی خلک داسي بعضی زماني داسي وي چې التبا ضابطه او قاعده هم معنی استعمالیدل وی بعضی اوقات داسې رال چې پکې فرق رالی لکه څنګه چې موږ وکړلو نو چا په یو اعتبار سره یو کړی دي کله چې یو شانو او د دویم اعتبار سره چا جدا جدا کړی دي بهرحال صحیح دا چې فرق پکې دی یو فرق وي دغه شو نور فرقونه هم دي دویم فرق علماء دا ذکر کړي چې دا قواعد فقهي چې دا د ټولو فقهي کم مسلکونه دي داغو په منځ کې متفقه وي او پاتې شو ضوابط دا د هر مسلک بیل بیلی بلکې د هر امام بیل بیلی مثلا د حناف بیل دي شافعي بیل دي حناف کوم به امام سے بیل دي د امام محمد رحم الله بیل دي نو قاعده د ټولو مسالکو کوم علما دي داغو بنظمنی وي او ضابطه د هر چا بیل بیلی دا دویم فرق دریم فرق چا کړي چې قاعده چې دا قضیه پورې بندي قضیه پورې قضیه معنا
مسائل فقهیه چې دي کنه هغه کې چلیږي. پاتې شو ضابطه دا مسائل نه علاوه هم چلیږي. هغه دا چې تعریفاتو کې ضابطه ای نه څه مسله غونه د تعریفات دغه شان د چا علامات دي دی شي علامات دي غیر پر هم څه ضابطه ای حالانکه دا څه مسله نه ده. دغه شان اقسام لپاره ضابطه شرایط لپاره اسباب لپاره دا مسائل نه نو قاعده فقهي مسله وي او پاتې شو ضوابط دا فقهي مسایلو کې کې دي شي او دغه شان نور اشیاء کې کې دي شي. نو مشولت رنه څو شو درې څلورم فرق چا دا سکړي چې په قاعده کې د دې قاعده کوم ماخذ ده کوم دلیل دغه د اشاره وي او ضابطه کې ورته نه لکه قاعده د الامور بمقاصدها دې کې دې قاعده کوم ماخذ ده چې انما الاعمال بالنیات نروته ده الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنیات ته اشاره کوي بس دا قاعده ده او پاتې شو ضابطه هغه داسې نه چې خپل ماخذ ته اشاره مو کی چای دا فرق کړي خو ما تاسو ویلکم چې اولنې فرق وغه مزیدار فرق وغه څو شو درې شو څلور شو. پنځم نمبر فرق د قواعد مستثنیات چی کنه دا د ضوابط په مقابله کې زیاتی ضابطي مستثنیات کم یو د قاعده ولزیتی وجه دی چې قاعده مختلف ابواب سره تعلق ساتي لکه څنګه چې شروع فرق کوم ویلو نو مستثنیات د هر باب روز زید جوړیږي. پاتې شو ضابطه د هغه تعلق د یو باب د جزئیات سره نه ولته مستثنیات د هغه په مقابله کې کم روزي نو چای دا فرق بیان کړي خدا فرق اصل کې د نتیجې فرق دی او بنیادی علوم اول فرق ګرځولې تاسو ورسېدلې. بل مسله دا چې بدی ضوابطو کې جمع او انعکاس دا ضروری دی. څه معنا خلک وایي کنه هر شی هر قاعده دی جامع هم وي یا وایي تعریف دی جامع هم وي او دغه شان انعکاس هم دی پکې دی دوړ یو مطلب دی هغه دا چې دی زمره افراد ټولو ته شاملي یو فرد هم د اعتبار نه دغه شان ضابطه لدانه د ضروری چې هغه دی معنی هم وي اعتراض هم دی پکې وي چې نور افراد نه را پرې دي نه نور افراد به کې کله داخليږي ورسېدلې به نو منع او اعتراض ورلنه دي ضروری چې نور افرادو د لپاره معنی شي. البته انعکاس او جامعواله ول ضروری دي چې خپل ټول افرادو ته شامل شي. په دې معنی پوه شئ. به بل مسله د اصول فقه او د قواعد فقه ومنس کې فرق دی چې د اصول فقه کوم چې موږ وسامي کې وایو نو لانوار کې اصول شاشي کې د دې کوم قواعد دي او کوم چې فقهي قواعد دي لکه قدري کې مل بار ذکر هم کړم دا یو شی د کنه دي کوم فرق دی. نو سیدا د مولوی سم چې دې دوړو کوم فرق دی باقي اول فرق واضح فرق دا دی چې د اصول فقه کوم قواعد دي هغه نه برای راست احکام مستنبط کیږي نه البته دا غي پرانا کې با منګ ته د قران او د حدیث نه د ادله 40 دا غي پرانا کې براته د ادله 40 احکام مستنبط کېدل ممکن کیږي نرسیبه لکه داغي قاعده د چا الامر للوجوب امر د وجوب د پر راځي دي موږ ته قاعده خو خدله څه مسله خدله نه د خدلې البته د دې پرانا کې اوس موږ استنباط کولې شول ترغلی یقیم الصلاه قران کې الکه دا خو امر د بار د وجوب نو الکه منځ واجب شو واجب معنی فرض موږ ویلو کنه التم چې وجوب د فرض په معنی راځي تاسو راشي اتو زکات راغله دي نهي راځي د بار د حرمت ولا تقربوا الزنا خدا خو نهي ده نو بزنا حرام نو اصول فقه کې موږ ته استنباط د احکامونه کیږي بلکې موږ ته څه قاعده راخی داغه پرانا کې به د ادلهونه استنباط د احکامو کو پاتې شول فقه اصول قواعد الفقه هغه ډایرک استنباط د احکامو کوي مثبته هغه مثبت وي د احکامو د پاره لکه الامور بمقاصد او غیره د سره احکام موږ استنباط کولې شو معلومه ولې شو تاسو راسي کنه
لکه دا قاعده ده الیقین لا یزول بالشک دینه برای راست حکم منګه خاص کولې شو او بدی پاکي دي کنه پاکي مخ کې څنګه وي مخ کې پاکي وي نو پانا پاکوالی کې شک دی نو شک معنی یقین نه ځای لکېږي بس اوس بم پاکي برای راست استنباط وشوګه تاسو فرق معنی وای شولې یو دویم فرق من جهه الاستمداد دی چلکه د اصول فقه مدد د کم ځای نه دی ماخذ کم ځای دی او د فقهي قواعد او ماخذ کم دی د اصول فقه درې ماخذ دي د درې شینو نه مستفاد کیږي یو علم کلام دی بل علوم عربیه دي لکه د عربی الفاظ شو د عربی قواعد شو د نحو او د صرف دغه شان د عربی نصوص دي او بیغه ته چې کوم احوال راځي لکه دا نسخ عام دی خاص دی نسخ د ترجیح دی امر نهي وغیرہ دوا او دریم احکام شرعیه نو د هغه استمداد د دریونه شو علم کلام او علوم عربیه او احکام شرعیه او قواعد فقه کم ماخذ دي نو هغه ادله اربعه دي قران سنت اجماع قیاس دغه شان پس ورځه استحسان هم پکې او قیاس جز دی دغه شان نور کم قواعد دي وایو به ان شاء الله ورسېدلې به او متشابهات چې کوم جزئیات خپل منځ کې متشابه وي یو ببل معنی ور قیاس کول مستای ماخذ دی دغه شان بکو مسله براته یادېږي دو فرق شو دریم فرق من جهه التعلق دی د اصول فقه تعلق دا ادله شرعیه سره دی مزید تعلق هغه سره دی چې دا کوم قاعده بیان کړل قران کې سنت وغیرہ کې بچلې او به دغه پرنا کې مسلې روباسي او د قواعد فقه تعلق دا د مکلف د فعل سره دی فقه احکام سره دی لکه النهي يدل على التحريم دا د اصول فقه قاعده ده نهي چې دا د دلالت په تحریم معنی کوي نو د دې تعلق د قران سره موږ په دې پرنا کې احکام روباسو یا به د حدیث سره فعل مکلف سره غوډه کې خبره نشته نه دلالت په تحریم معنی کې څه دا څه مسله خو دې سره متعلق نه ده کنه فقهي مسله او سره لکه اوس د دین موږ لا تقربوا الزنا راغلی ده کنه نه دا او موږ مقاعده ویل چې نه دلالت په تحریم معنی کې نو لا تقربوا الزنا کې نه ده نو معلومه شول زنا حرامه او پاتې شول قواعد فقه دغه تعلق د مکلف د فعل سره لکه الامور بمقاصدها اوس امور چې دي کنه دا د مکلف افعال اقوال دي نو تعلق د قواعد الفقه د مکلف د فعل سره وي او تعلق د اصول فقه دا د ادله شرعیه سره دوا دریم نمبر من جهه الاستعمال اصول فقه کوم احکام دي هغه من حيث الاثبات استعماليږي اثبات کوي یعنی دغه بذریعہ باندې خلق احکام ثابتي او پاتې شول قواعد الفقه دا اثبات نه کوي هغه د علت دلان دي ګڼ احکام را جمع کوي علت دا دي بذریعہ لاندې ګڼ احکام دي اثبات نه کوي او هغه څه کوي او اثبات کوي او څلورم من حيث المستفيد منها څوک به مستفید کیږي نو د اصول فقه نه سره مجتهدین مستفید کیږي هر چا کار نه دی او قواعد الفقه نه هغه یو مفتی یو قاضي یو متعلم ټول ته مستفید کېدل شي پیږي اساني مطلب ناغي سمجھ چی اساني د قواعد الفقه او د اصول فقه والا مشکلی کڅوک په پویم شي به استعمالي مشکلی دغه ورنا کی احکام رېستل مشکلی نه سبب د لنډه دا د اصول فقه نه مجتهدین په داخلي او د قواعد الفقه نه مفتی عالم هر څوک ته اخستل شي که مجتهد وي کني به ور بس پنځم من حيث التقدم والتاخر طيب الفرق ده
تقدم او تاخر په اعتبار سره مګه فرق دی هغه دا چې اصول فقه مقدم و دغه برنا کې د قران او حدیث نه احکام رويستل شول او به د احکام ټول دی ولادت دلاندې جمع کېدل یو ځای کې ډېر احکام دی ولادت دلاندې جمع شو بل ځای کې ډېر احکام دی ولادت دلاندې جمع شو بل ځای کې ډېر احکام دی ولادت دلاندې جمع شو به قواعد فقهیه جوړ شو نو اول اصول فقه وا هغه نه احکام راستمر هغه پرانا کې احکام وروتل بیغه احکام ورستو ولادت لاندې جمع کېدل نو اول اصول فقه ورستو قواعد الفقه دا بل فرق شو تاسو رسې کنه بل شپږم فرق علماء ذکر کړي من جهه التوقف كل منهما على الاخر في استنتاجها نتیجه ورکول کی د اصول فقه چې کوم نتیجه هغه به په قاعده معنی موقوفه د اصول فقه کوم نتیجه کنه په قاعده باندې نه موقوفه او د قواعد فقهیه او نتیجه د اصول فقه په یو قاعده موقوفي تاسو نه رسېږي شپږ وم من حيث الاضطراد وعدمه دا خبرم کړی و چې قواعد فقهیه چې دي کنه دا اکثر اغلبیه او اکثریه دي نو جميع جزئیات دا څنګه د چټولو جزئیات له شاملې واستثناءات هم کې کېدل شي پاتې شول اصول فقه هغه بل اتفاق کلی نو دې کې راجح رائے دا د قواعد الفقهیه او کې چې دا اکثری وي او هغه بهر حال کلی دي من حيث التبدل والثبات اتم فرق د فقه کوم قواعد دي دا د عرف او د زمانه په اعتبار سره بدليږي را بدليږي لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان من ویلو کنه اور بتا د قاعده جوړي هغه دلاندې به جزئیات راجمه کې پاتې شول اصول فقه دا اور وغیرہ د وجنه نه بدليږي دا زه په زماني پدیم پوه شولې نهم نمبر من حيث صياغتهما د شکل او صورت په اعتبار سره مکه فرق دی هغه دا چې د اصول فقه کوم موضوع وي موضوع مطلب مونږ چې مبتدا وایو موضوع په منطق ولا موضوع محمول نو هغه ادله قران حديث سنت قران سنت قياس او دغه شان اجماع یا د ادله کم انواع دي اغي یا د ادله اعراض ادله وي یا دغه احکام وي د اصول فقه دا اصل کې تاسو نه بېری دا په توضیح کې دا قصې ښه د اصول فقه موضوع څوک وي ادله یا انواع د ادله یا اعراض د ادله یا احکام او پاتې شول د دیو محمول هغه مثبت وي ثابتون کې لکه تاسو مثال کې وګورئ العام دا یو نوع د ادله ونه ده ادله قران دی کنه نو قران کوم هغه کې موږ کا اقسام جوړو نشل اقسام جوړي کې هغه کې یو عام دي انواع ادله شولا دای موضوع شول محمول ته ګوره دا مثبت دی يدل على معناه قطعا دا په خپل معنی باندې قطعي دلالت کوي ور یو شی ثابت کو دا شان الامر دا یو نوع د ادلهونه محمول ته ګوره خبر تا ته یو حکم ثابتي يفيد الوجوب فائدہ د وجوب ورکه دا شان القياس حجه ظنيه الاجماع حجه قطعيه برحال موضوع د ادله یا انواع د ادله او محمولي ثابتون کی او د فقه کوم قواعد دي قواعد الفقهيه د هغه موضوع د مکلف فعل وي او محمول به حکم وي موضوع د مکلف فعل او محمول به حکم وي لکه مثال اليقين یقین د مکلف فعل لکنه هغه ذهني فعل له او محمولي حکم دی لا يزول بشك دا په حکم ولګیدل داغه په فعل معنی المشقه د مکلف فعل له موضوع دا شولا محمول شرعي حکم دی تجلب التيسير تاسو نه رسي برحال څو فرق شو نه لسم فرق من حيث النظر
هغه دا چې په اصول فقه کې زید نظر چی کنه زید توجه هغه په الفاظو معنی اقیمو دا امر صيغه ده کنه نهي صيغه ده کدا خاص ته او کدا عام ده او په قواعد فقهیو کې زید لحاظ چی کنه زید نظر دا په معنا باندې المامور بمقاصدها مقاصد ته کتري الفاظ ته نه زمنګن مسائل لغه شان دي لفظ یو شان وي او معنی ته موږ ور په جمعنی اعتبار ورکو مې صبر سي کنه پی دا لس فرق علماء ذکر کړی د اصول فقه او د قواعد الفقه ترمنځ نور به وایو